رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ډیرو معززو عزتمندو مشرانو همزولو معشومانو محبینو ټول ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله. محترمو معززو حاضرینو، نن د جمعې مبارکې په دغې لویه او عظیم ورځ باندې د رمضان کریم 50مه ورځ ده او دا چې کومه جمعه ده دې ته ویل کېږي جمعة الوداع. په رمضان کریم کې اخیرنۍ جمعه ده. ان شاء الله تعالی په بل هفته کې یا د چهارشنبې په ورځ باندې او یا د جمعرات په ورځ باندې با ان شاء الله تعالی عید الفطر الہ العالمین دا د رمضان کریم د رخصتۍ ورځې دي. خدای پاک جل جلاله دا کومې مخکې ورځې تیرې دي او چا پکې هر قسمه عبادات مالی جانی بدنی لسانی قولی فعلی هر قسمه عبادت یم کړی دی. اول دی خدای پاک خپل رضا د پاره وګرځي او داغې نه پس دی رب کائنات شرف د قبولیت ولورکا زمونږ او د تاسو مسلمانانو د پاره دی خدای پاک ذریعہ د نجات او د مغفرت وګرځي. او دا باقیم چې کومې څلور یا 15 ورځې دي دام ډېر اهمیت وړ دي چې بیګاله شپږشتم دی او بیا خصوصا 20 دی بیا 30 یو کم دیشم دی. دا څلور 15 ورځې پکار ده چې انسان په دې کې کوشش وکړه او څومره چې دنه کېدی شي په هر طریقه باندې عبادات ترنه کېدی شي که لږي که ډېري پکار ده چې خپل ځان پکې مشغول کا. رب لا یزال د زمونږ او تاسو له دا باقي ورځې شپې دام په ډېر خیر او په عافیت او په صحت او په اطاعت باندې تیرې کا. محترم حاضرینو،
خلق نن ډیر ګڼ دي کوشش دا وکړئ چې کسان ولا ځان سره ځای ورکړئ چې کوم صفونه مخکې خالی دي هغه ډک کړئ بیا څومره کسان چې راځي هغو له ځای ورکړئ ځان سره ځای کړئ نن چې دی په یو مسله باندې ارته اظهار خیال کومه او کوشش کومه چې دا مسله د ستاسو په ذهنونو کې لږه کلیر شي او لږه ارته واضح شي ځکه تقریبا د ډېرې زمانې او د ډېر وخت نه په دغه مسله باندې د بعضې علماو څه تحفظات دي بعضې علما په دغه مسله باندې څه خبرې کوي خو چونکې دا ټول چې څومره اعتراضات دي د علماو د طرف نه نو زه به دا ووایم چې دا هسې یو پروپیګنډه ده ځکه چې کومه خبره دوی کوي هغه مونږ هم نه منو خو والله عالم چې دا خبره یې مونږ پسې راتړلې ده او په هر ځای کې د خیانت نه کار اخلي نو دی وجه نه زه نن علی الاعلان په منبر باندې چې سنت رسول دی صلی الله علیه وسلم په هغې باندې دغې مسلې وضاحت ورته کومه خدای پاک جل جلاله چا دپاره د هدایت ذریعه ګرځوي خدای پاک جل جلاله هغې دپاره وګرځوي او یو انسان اول د نه منلو په یو سوچ فکر باندې نو هغه انسان بیا ته نشي مطمئن کولی او که انسان حق پرستی او دا کومې خبرې مونږ کوو دا د حق او د فقه او د اسلام مطابقی پکار د چې بیا په هغې باندې عمل وکړه او مونږ هم الحمدلله صدا سے غیر ذمہ دارانه الحمدلله کلم داسې خبره نه ده کړې ځکه چې دا منبر دی او سنت رسول دی صلی الله علیه وسلم بیا د هغې نه وروستو ډېر اهم ځای دی او زمونږ هم چې کومه فریضه ده د علماو علماء کرامو چې څوک لږ ډېر پوهېږي په کار ده چې هغه خبره وکړه چې څومره خبره حق ته نږدې نو نن به انشاءالله په یو مسله باندې ارته خبره کوم او زه دا نن خپلې خبرې یو 10-15 منټه یا زیات نه زیات 15 منټه مخکې ختمومه ځکه چې د قضا عمرې عمل دی په هغې باندې هم ټیم لګي نو کوشش به زما دی چې تاسو په وخت باندې فارغ شئ هغه مسله چې کومه ده هغه مسله ده د قضای عمرې دا کوم چې په رمضان کریم کې په اخرنۍ عشره کې چې کوم د جمعې مبارکې ورځ راځي د جمعې مونځ نه بعد 2 رکعاته د سحر مونځ 4 رکعاته د ماسپښین مونځ 4 رکعاته د مازیګر مونځ او بیا 3 رکعاته د ماښام او 4 رکعاته د ماخوستن او 3 رکعاته ویتر واجب صرف د ماښام او د 3 رکعاتو ویتر واجب سره په آخر کې مونږ یو رکعت زیاتو 4 رکعاته تر جوړګي او د هغې مقصد هم دا دی که چا نه ویتر واجب پاتې خو هغه 3 رکعاته یا خدای پاک د حله د یو خدای پاک جل جلاله ته د هغې کمای په هغې باندې پوره شي او که چا ویتر واجبو کې څه کمای نی نو 3 رکعاته چونکې بیا نفل نی نو دا 4 رکعات ورسره ملګری کړو چې دا مونځ یا ضایع نه شي چې دا 4 رکعاته بیا د دپاره نفل وګرځي الله وله په نفلو باندې ثواب ورکوي داسې د ماښام مونځ هم دی 3 رکعاته که په ماښام مونځ کې څه کمای انسان نه راغلی هغه خدای پاک یو هیله ده الله به پوره کوي انشاءالله که چا د ماښام په مونځ کې څه کمای نی داسې ماشاءالله ډېر تکړه خلک شته چې احتیاط کوي نو یو 4 رکعات هم هغې سره فقهاو طریقه ښودلې ده هغه ورسره ملګری شي نو ځا 4 رکعاته مونځ به یا نفل مونځ به وګرځي نو انسان هغه سعی کوشش به ضایع نه شي دا انشاءالله تعالی نن به کوو چې خیری د جمعې مونځ نه بعد ډیره دا څومره مجمع راغلی ده ټول په شوق او ذوق باندې به انشاءالله پکې حصہ اخلو خبره زده کړې سر نه
ټولو نه اول خبره دا ده چې دا کوم عمل دی دا څنګه مارته بیان کې انشاءالله دی به قضا را ګرځو په دې باندې ډېر زیات اعتراضات دي خلک هغه اعتراضات که چې دا مونځ دا ځان نه یو جوړ کړی شوی مونځ دی او دا دی نه کړی او دا دی نه کړی او په هغې باندې ډېر اعتراضات دي د هغه ټولو جوابات الحمدلله علماو کړي دي خو ستاسو بعضې وخت کې مطالعه نه انسان ته اندازه نه لګي دا ټولې خبرې موجود دي خو ټولو نه لویه خبره چې کوم ده زه به دا ویم چې دا دوی طرف نه خیانت دی بالکل په هر ځای کې بیانوي په سوشل میډیا باندې مو د پوسټ په شکل کې مو د ویډیو په شکل کې مو که چېرته څوک حجره به ټک کې ناست دي هغه په غوږ کې هم دا خبره ور اچوي دا بالکل خیانت دی دا پروپیګنډه ده او هغه خبره دا کا چې کوم مین اعتراض دی هغه دا کا چې دغه اهل سنت و جماعه چې کوم د خانقاهو او د تصوف علماو خلق دي دوی په رمضان کریم کې په اخیرنۍ عشره کې چې کومه اخیرنۍ جمعه راځي چې هغې ته جمعة الوداع ویل کېږي وي چې په هغې باندې دوی یو مونځ کا چې هغې ته ویل کېږي قضای عمري او د خلکو ته یې دا اوس ګوره سراسر پروپیګنډه ده وی چې تاسو ته پته ده وی چې دوی عقیده دا ده چې دا ټول عمر منځونه مکړه ټول عمر منځونه مکوا ګرځا او بس دا علما یې چې په دغه اخیرنۍ جمعه باندې ده چې دا منځ وکړه نو بس دا ټول عمر د منځو دپاره دا منځ کافي دی زه یو دلته یو خبره ارته کوم دوی دا خبره ولې که دا پروپیګنډه ولې که دوی سره د بوتلان دلیل نشته دوی سره که دلیل وای که نه او په قرآن او حدیث بنیاد باندې دا منځ رد کولی شوی که نه دا پروپیګنډه به بیا نه کړی هغوی ته پته ده چې که دا منځ مونږ ډېر را ټینګ کړو او وران یې کړو او وران یې کړو اخر به خبره راشي د نفلو له چې دا نفل دی اخیرنۍ خبره ځکه دې نه خو یې نشي ایستی او نفل په کال کې یو ځل د ټولو فقهاو په نیز باندې په جماعت باندې بالکل جایز دی ثواب خو بیا هم دی دلیل خو دوی سره دا شی په حاشا وکالله حاشا وکالله چې مونږ به چېرته دا خبره کړي یا بې کړو یا به چېرته اهل سنت و جماع علماو دا خبره لیکلي چې ټول عمر منځونه مکړه او بس په اخیرنۍ جمعه باندې چې کوم دی نو راشه قضای عمري وکړه نو څوک یې چې مونږ یادوي وي چې دوی یې چې د اویاو کالو د منځونو قضا پې راګرځي د اویاو کالو بس دا اویا کاله ټول عمر شو نو ځکه چې مونږ استاسو خو هم دغه زیات نه زیات اویا کاله عمري او څوک یې چې دوی یې چې بس ټول عمر منځونه مکړه په آخر کې دا قضای عمري وکړه نو د ټول عمر منځونو قضا به د پر وګرځي او یو انسان بد ظن او بدګمان کا او دا دی خیانت نه دوی دغه کار اخلي زه دا خبره تاسو ته او په دغه میډیا باندې علی الاعلان دا خبر ارته کوم چې کوم یو انسان د رمضان کریم په اخیرنۍ عشره کې د جمعې په ورځ باندې دا کوم عمل چې د قضای عمرې دی که چېرته انسان یې په دې نیت باندې وکړه چې زه به ټول عمر منځونه نه کوم یا ما ټول عمر منځونه قضا کړي دي او دغه قضای عمرې عمل زما د ټول عمر د منځو د قضا دپاره کافي ده او دا به هغې دپاره کافي وګرځي او بس منځونه مه کوه څوک چې دا خبره کا دا باطل خبره ده منګړت خبره ده د قرآن د احادیث د اجماع د امت بالکل خلاف خبره ده دا خو زار ته وایم دا خبره چا کړې ده چې ټول عمر منځونو چې د قضا په دغه یو هغه باندې راګرځي او بس منځونه مه کوه دا ډېره غلطه خبره ده او بیا زمونږ چې کوم کتاب دی تاسو سره به مې انوار الایمان په نوم باندې حافظ مطیع الله صاحب د لواړګي د دربار شریف د صاحبانو د هغې خطیب دی
په صفحه نمبر 920 باندې پروپاګاندا کا. حالانکه زما خپل پرون یو اهل سنت و جماعت یو عالم دین چې د هغه واورید او پروپاګاندا یې کړې ده، هغه دا اوس څومره بده خبره ځان ته اوس دی شیخ د زمانه په دغه یو خبره باندې دروغي چې صفحه نمبر 920 باندې متی الله صاحب دا خبره لیکلې ده چې او یو کالو د منځونو قضا پیرا ګرځي. حالانکه تاسو وګورئ صفحه نمبر 920 باندې هغه څه لیکلي دي، فتاوا نور الهدى په هغه باندې حواله ورکړي صفحه نمبر 49 باندې، او خبره حدیث یې راوړی دی او حدیث یې داسې راوړی دی دا خلک د خیانت نه کار اخلي، غلط بیانی کا. حدیث یې داسې راوړی چې کوم نور الفتاوا نور الهدى لیکلي دي صفحه نمبر 49 باندې چې کوم یو انسان د رمضان کریم په اخرنه عشره کې د جمعې مبارکې چې هغې ته جمعة الوداع ویل کېږي د هغې په ورځ باندې یا د سحر د ماسپښین د مازدیګر د ماښام د ماخوستن سره د ویترو د دې قضا یې وکړه په دغه عمل باندې الله د اویاو کالو عبادت ثواب ورکوي. عبادت ثواب، عبادت ځان له شاید ثواب او د اویاو کلو منځو قضا راګرځېدل دا ځان له شای دی. دا خو دی کې خو ځمکه او د اسمان فرق دی. دغه الفاظ هغه لیکلي دي او ناقل دی، دی نقل کوونکی دی، متی الله صاحب نقل یې کړی دی او ناقل باندې دی دومره هم نه پوهېږي چې د باندې ته نقد اعتراض تر نقل پورې کړی شي، چې په نقل کې خطائی اعتراض پکړی شي، چې په نقل کې خطائی نه اعتراض په نشي کړی. دته دا اندازه نه لګي، هغه خدا خبره صرف نقل کړی دا چې فتاوا نور الهدى داسې لیکلي دي صفحه نمبر 49 باندې. نو د اویاو کالو عبادت ثواب چرته لاړ او د اویاو کالو د منظور لپاره دا قضا عمری کافی ده، دا خبره چرته لاړه نو دا خیانت ده، دا دورنګی دا دا داسې دی پکار. بیا ورته اعلی حضرت سے فتاوا رضویہ جلد نمبر 7 کې په هغې کې ورته یو خبره کا چې اعلی حضرت سے ویلي دي مونږ خو الحمدلله شاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله تعالی علیه امام اهل سنت دی او هغه سره زموږ محبت دی د هر چا نه زیات وي چې هغه لیکلي دي چې دغه منځ باطلون، دا منځ باطل دی. گورا صرف دا خبر دوی کا دا خیانت تے. اعلی حضرت سے کتاب فتاوا رضویہ شریف افسوس تے دا پا دغو خلقو باندے بتاسو نور سے اعتماد اکڑے، پا دغو علماء باندے چی اگا دمر سریح دروغ پا یو مصنف باندے یہ چی کتابیہ موجود دے او طول علماء کتل ہے. اعلی حضرت سے تاسو فتاوا رضویہ ہو گو رہے اگا چی ارتا باطل منز ویلے دے اگا پا دینیت باندے ارتا ویلے چی سوکی دا طول عمر دا قضام منزو دا پارا کافی گڑی نو ویلی چې باطلون دا عقیده صدا دا باطل دا لگا سنگا چې ما مرتوی چې باطلون دا عقیده صدا دا باطل دا. اعلی حضرت سے خدا ویلی او دا خو مونږه او دا صرف خالی هغه دجل نه او دوکې نه او فریب نه هغې نه کار واخلي. او مسلمانانو لږ سړي تم ګورئ اغم لږ تلی، لږې خبرې تم ګورئ اغم لږ تلی. دا څومره خلک چې دوی دا خبرې که بس پلانکی لیکلی دی او ډینګي لیکلی. قضا عمری دا یو حکم دی من الاحکام او دا یاد لره یو حکم د پاره او یو حکم د منع د پاره دلیل ضرورت دی. دا علم قواعد دا صرف تا نه دی ویلی چې ته په دغه علم قواعد باندې پوهیږي، دا یو حکم دی من الاحکام منځ دی او دا باطلول دا منع کول بغیر د دلیل نه دا هیڅوک نشي کولای. دلیل دا وړاندې که په هغې باندې صرف دا یي چې فلان نه دی کړی، بیا خو ګوره فلان ډېر کارونه نه دي کړي. بازار ته بیا یو خایمه او ځان به تکړه کی او سپیکر له براعت ځي او براعت اعلان به بیا کړي. هغه ستا دپاره چې کوم کارونه فلانکو نه دي کړي هغه تکړې، خو چې قضا عمرې خبره راشي نو تاسو مسلمانانو ته یې چې دا ګوره ستاسو اعلی حضرت صاحب لیکلي دي چې دا باطل منځ دی، دا دجل او دوکې نه کار اخلي. باطل منځ هغه په کوم بنیاد باندې ورته ویلی هغه خبره ما ورته وکړه. تاسو یې د دې لایق او برابر ګڼئ قضا عمري چې ټول عمر منځونه مه کړه او بس په اخره جمعه باندې قضا عمري وکړه کافي به شي. که ستاسو دا عقیده یي خو زه ورته وسیم چې تاسو په غلطه باندې ولې بیا خلک پروپیګنډه کا، ولې غلطه خبره کا. او بیا ستا یو خپل عالم دیني
لہذا دی وجنا دا زمونگ بالکل نظریہ سوچ فکر نہ دے نزمونگ پا کتابوں کے الحمدللہ شتا نمونگ مشرانو دا خبر کڑے دا نی مونگ تا خودلے دا او نمونگ الحمدللہ خیانت کڑے دے چھ خلقو تم غلط خبر خودلی لہذا اس زان پو حکڑے چې تاسو بچاته خبره څنګه کولای شئ چې دا موږ مونږ کوو د دې حکم څه دی او دا مونږ په کوم بنیاد باندې کوو او بیا فقهاو د دې خبرو ذکر کړی که نه دی کړی او زما استاد لپاره دغه مونځ رکوګانې سجدې تسبیحات قرت قیام قعود چې کوم ما او تا پکې کړو آیا زما او تا لپاره نفع بخش دی که نه دی په حدیث کې څه خبره راځي دا ټول خبر ارته کوم مختصر ټیم کې ټولونه اول واوري دا کوم چې مونږ با د جمعې مبارکې نه بعد کوم منځ بکو دغه منځ مستحب دی نه فرض دی نه واجب دی نه ورته مونږ مسنون یو مستحب عمل دی مستحب ویل کېږي ما احبه السلف کوم عمل د مستحبی دا ټولو کتابی خبر زار تکوما چې فقهاو څه خبرې لیکلي دي هغه سنی سنائی باتیں نه سلف چاہتے سلف دو حضور مبارک نباد صحابہ کرام او دا اغی نباد چی دا څومره فقہا تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین دا اغی نرستو چکم فقہا مفسرین محدثین دا کم تیر دی دیتا سلفی او مستحب عمل چاہتے ما احبه السلف اغا عمل چی دغی مشرانو خوخ کڑی فتاوی علمگیری لیکلی دا فتاوی ہندیہ چی اگے طویل کے دغی مشرانو خوخ کڑی مستحب عمل دے کچاو کا ضرور ارتا ثواب میں لاوگی پا قیام باندے پا قرت باندے پا رکوع باندے پا سجدہ باندے ولی دا بحیقی شریف فی شعاب الایمان حدیث نہ دے بحیقی شریف کی نبی علیہ السلام نہ فرمائی چکم یو انسان پر رمضان کریم کی یو ذل ذکر یا تسبیح الاستا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یو ذل یا الاستا دا یو ذل تسبیح پر رمضان کی دا اغی ذر و کرت و تسبیح نہ بہتر دے چکم رمضان نہ علاوی دا خو حدیث تی گا نا دا خو حدیث تی ستا خو خدا پا دغا سمر رکوگانی دی سمر تسبیحات تی پا دے کہ سبحان ربی الاعلی تو سمر وائی دا خو حدیث تی پا دغا منز کی بیاستا قیام بیاستا قرت بیاستا رکوع بیاستا سجدہ بیاستا قعود ناستا دا ټول خبره دا په عبادت کې راځي او نفل دا د فرض برابر دی او فرض دا یو په اویا باندې الله جل جلاله چې په رمضان کریم کې قبلې دا د رمضان کریم مبارک او دا یاد لرئ قضا عمری په ټول کال کې ہر ٹیم کگی دام یاد لرے دا کم وقت چی منگو لٹاکل رے پر رمضان کریم اخیرنے عشرہ کی و جمعے پورز باندے دا صرف بہتر والی دا وجنا نور دا یاد لرز منگ اہل سنہ و جماعت ٹول کال پا ہر میاشت کی پا ہر ورز باندے پا ہر جمعہ باندے تکڑی کگی بالکل اس اغپ کی صرف خالی پا ٹول کال کی دا رمضان کریم اخیرنے عشرہ دا بہتر دا او پا اخیرنے عشرہ کی بیا دا جمعے ورز بہتر ادا نمونگیو چی زد دغی منز چی بہتر سر تعلق پیدا شی اللہ بے نورم بہتر کا او دی باندیم حدیث ارتیاما کاس چی دوی پا دے باندے پویدائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مبارک حدیث تے امام مسلم پا مسلم کی روایت کھڑے دے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت عائشہ مبارکہ اغین روایت تے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک با پر رمضان کریم اخیرنے عشرہ کی طول و نزیاد کوشش کا پہ عباداتوں کی طول و نزیاد یجتہدو زیاد کوشش بھی کا فی العشر الاواخر پا دغلسو اخیرنے ورزو کے با پیغمبر علیہ السلام مبارک سمملا مبارک تڑلا اعتکاف بے کا پہ اعتکاف کی بیا عبادات بے کڑا لہذا دی وجہ دا منز
د بهترۍ په بنیاد باندې دا وخت مونږ هغې لپاره مخصوص کړی ورنه مونږ قایل یو چې ټول کال جایز دی او حکم یې څه دی مستحب. خو په دې باندې څه شی راګرځي دا مونځ کفاره ګرځي دا څه شي لپاره کفاره ګرځي ګوره دا یاد لرئ کلیر کټلی خبر ار تکړم دا حدیث چې کوم ارته بیانوم دا امام بخاری په بخاری کې صاحب د مشکات په مشکات کې دا حدیث روایت کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من نام عن صلات هغه څوک چې اغا د منځ نه اوده پاتې شو او نسیها یا دا منځ یا هیر ک په هیر باندې دوی چې ما کړی دی نیو کړای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یا تر اود پاتې شو یا تر نه هیر شو فلیصلیها اذا ذکرها. پیغمبر علیہ السلام فرمای کله چې دریات شو دغه منځ ډایرک قزاره وګرځاو. دا خبره یاد لرئ چې ما او تا نه کوم منځونه قضا شوي دي که نه دا په قضای عمرۍ باندې ګوره دا نه ادا کېږي چې څومره منځونه ارنه قضا شوي یو منځ قضا به راګرځي. څنګه چې د دغې منځ ادا فرض وه دغسې قضا فرض ده په تا باندې. په دغه قضای عمرۍ باندې زما او ستا منځونه نه راګرځي ځکه دا نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی دي چې کوم انسان نه منځ قضا شو یا ترې نه اوده پاتې شو یا ترې نه هیر شو کله چې اوریات شي پیغمبر علیه السلام فرمایي فلیصلیها حکم یې کړی دی امر یې کړی دی د دغې منځ قضا به راګرځي بغیر د منځ د قضا راګرځېدو نه منځ قضا نه راګرځي. دا خبره ماته د حدیث په نړۍ کې وکړه. الحمدلله زمونږ موقف تر دې پورې واضح دی مونږ هیچا سره دجل نه کړی چا سره هم دوکه نه کړي څوک هم په فریب کې نه دی اخته کړی. منځ قضا به په منځ باندې راګرځي سل در نه قضایي شل در نه قضایي د یو منځ قضا به راګرځي او داسې قضا فرض ده لکه چې ادا یې فرض ده. نو بیا په اخر کې چې کوم دا 15 منځونه مونږ ویتر کړو صاحبانو تاسو قاضي خان وګورئ فتاوا قاضي خان د احنافو یو مضبوط سړی دی بحر الرای کو ګورئ فتاوا عالمگیری وګورئ او بیا چې دی زمونږ استاسو د فقه حنفیه یو په ټولو کې داسې مضبوطه ستنه په فقهاو کې علامه شامی رحمت الله تعالی علیه چې دا د ټولو فقهاو د سر تاج دی یو لوی صاحب دی فتح المعین والا نور الهدا والا فتاوا تارخانیی والا ډیر داسې فقها یو دا ټول دا یاد لره دا سلف دی دا زمونږ په سلفو کې راځي زمونږ په مشرانو کې راځي هغوی دا خبره کړې ده چې دا منځ د قضا والاصح صحیح خبره ده بهتر خبره ده چې په دغه اخرنۍ جمعه باندې د دغه منځو قضا را وګرځي دا بالکل صحیح ده او په دې باندې انسان ته ثواب ملاوي. اوس دا ماوتا چې کله قضای عمرې کړو دا یاد لرئ تاسو ته ما وویل چې منځ قضا به په منځ باندې راګرځي دا څه شي پاره کړو صاحبانو دا منځ مونږ او تاسو کوو احتیاطاً زمونږ استاسو په مال ګټه کې څومره احتیاطي په کور کې په خوراک کې په لباس کې په جامه کې او چې د منځ احتیاطاً خبره وشي هر سړی چې دې ته ضرورت نشته ستا به ورته ضرورت نه مونږ ورته ضرورت شته مونږ ډېر خطاکار او سیاکار او کمزوري یو مونږ عبادات هم کمزوري دي دا منځ چې کوم کږي دا یاد لرئ دا حکم یې زده کړئ دا منځ احتیاطاً دی څنګه احتیاطاً دی ګوره فقهاو لیکلي دي چا نه په اودس کې څه کمی راغلی موتانه براغلی که نه بی راغلی کمزوری یو چا نه په لباس کې څه کمای داغه په نجاست او دته پته نی په اوداسه کې څه کمای راغلی دته پته نی په وخت کې د منځ په وخت کې مکرو ټیم کې ادا کړی دته پته نی زمونږ او تاسو د مونږ شکوما ډانچا افعال دی قیام قرات رکوع سجدا په هغه کې څه کوتاهی څه کمای د دغه مونږ مین هغه وجه ارته بیانوم چې دا مونږ کو مونږ یو ولی کو په تور د احتیاط باندې چا سره چې د خپل عبادت احتیاط نه هغه مکه هیڅ خبره مونږ سره د خپل عبادت او احتیاط غم فکر شتا چا سره نه مده کا خدا مونږ
دا یاد لرکږي محض د احتیاط په بنیاد باندې فقهاو لیکلي دي یو هله ده خدای پاک جل جلاله ته زما استا په اودس کې کمای راغلی په جامو کې کمای راغلی قیام قرات رکوع سجده کې کمای راغلی په وخت مکروه کې ما او تا نماز په هغه کې کمای راغلی دغه قضا عمرې پنځه منځونه سره د وترو چې په دې جمعه باندې کړو دا صرف دی پاره کړو بس چې دغه کمای خدای پاک جل جلاله د زما استا پوره کړ بس دین مخ کې حکم یا نشتا دا یاد لرا او منز قضا دا براګرځي په مونږ باندې دا مرته ګوره حدیث د بخاری وي هغه نه بغیر څه چاره دا بالکل نه کوي دا صرف اور صرف اوس بس ما په دې خبره پوي چې مونږ دا مونږ ولي کوو احتیاط په بنیاد باندې کوو چې د اودس کمای د رکوع کمای د سجدي کمای په وخت کې څه کمای په لباس کې څه کمای خدای پاک جل جلاله دغه مونږ په ذریعه باندې الله تعالی هغه پورا کا او قیامت پورز باندې به زما او تعالی خدای پاک جل جلاله ان شاء الله ثواب راکړي دا حدیث واوري دا حدیث ارتوایما دا حدیث روایت کړی دی امام ابو داود په ابو داود کې امام ترمذی په خپل کتاب ترمذی کې او دا سه ډیرو کتابونو د احادیثو دا حدیث روایت کړی دی او راوی څوک دی سیدنا ابو هريره رضی الله عنه ګورئ د غمونز کڅوک وای چې زما په اودس کې کمای نشتا زه مطمئن ما زما په جامو کې زما په قرات کې زما په رکوع کې داسې کسان وای زدا نه اما چې داسې بني ایبڅو او هغه چې رزما په دې کې کمای نشته هیڅ خبره نه د غمونز قیام قرات به الله تعالی د پاره ستاره لپاره نفل وګرځیدا نفل منځ دی ځکه خو ما خام مونږ تاسو یو رکعت اور سره ملګری کو وتر سره یو رکعت ملګری کو تا لپاره نفل منځ وګرځیدا خدای پاک جل جلاله په پاغه باندې ثواب درکا او کته د نفل د ثواب نه مستغنی یعنی محتاج نه او توای چې ماته د نفل ثواب حاجت نشته میکړه مونږ دشتا مونږ ته دغه ژوند د زندگی مدا د یو سجده حاجت ته مونږ ته یو سجده د یو قیام د هغه ثواب حاجت ته مونږ ته هیڅو د یاد در علی الاعلان یابا هیڅو کې دلیل واضح پمنع باندې نشي ذکر کولای هاذا غز او هاذا میدان چې څه ویل کېږي په دومره کتبو کې د یو دلیل داسې بنی چې پلانکی نه کړای دا دلیل نه منع کتاب بخای حدیث بخای قرآن بخای فقها امام اعظم ابو حنیفه بخای زموږ مذهب مقلد دی چې داغه منع کړی چې مې کړی دلیل بخای کنه یو حکم دی څنګه چې موږ لپاره په اثبات باندې دلیل غواړي داسې موږ ترنه په منع باندې دلیل غواړو قیامت مازیګر براشي نیم دلیل په دغه مونږ منع باندې نشي پیش کول کارا خبره اسی تاویلی ماویلی خبرې دي او عوام الناس په محافلو کې ناستي او بدعت حکم ګور دام خیانت دی بدعت ورته بدعت یو عمل تکل ویل کیږي بیا تاسو نه زته پوسټلم د صبر شرات ناستي کله چې یو سیز ضروريات د دین نه اوګړي منکر ته کافر یا فاسق فاجر ګناګار ته منکر ته یا کافر وای یا ورته فاسق فاجر وای تاسو نه تاسو کړم دا اوس مرته اعلان اونکه کوڅو کې کوي کا کوڅو کې نه کې لاټ شي ضروریم ګړلې ضروريات د دین نه ګړو څوک چې تر انکار وکړه هغه ته مونږ فاسق هم نه یو نه کافر خلو یا خبره نه فاسق دی نه ګناګار دی هیڅ خبره نشته کوم ځکه بدعت او دا بدعت تعریف دوی کا چې کله ته یو سیز په دین کې ضروريات د دین نه اوګړي او په دین کې نه او منکر ته فاسق یا کافر وي چې دا بدعت ته مونږ خو نه ورته ویلای بالکل ضروريات د دین نه غړو مستحب عمل دی کچا او ک پاغه باندې ثواب دی کچا نه ک اټس ویزر اټس ګنا پاغه باندې نشته ها ثواب نه محروم شو ایس خبر کوم زنه بدعت راغی دا مستبم څوک بدعتي نو دا حدیث واوري چې ما او تا د پاره د منځ نفل شي کنه نفل څومره پاور یې امام ابو داود ترمذی ابو هريره نے روایت ته ابو هريره فرمایي قیامت پورز باندې ټول نه په اعمالو کې اول نمبر باندې چې الله یا تپوس کا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي هغه د زما د امت منځ دی
ان اول ما يحاسب يوم القيامه، اول اغا عمل د زما امتی په ورځ د قیامت باندې چې الله به تپوس ک نبی علیہ السلام فرمای اغا منز دی. حدیث کې څه فرمای صحابه او ته چې کچرت زما امتی صلحت منز یا صالحو منز یا ټیکو په منز کې یا کمای نو کمای بیشای نو منز یا کلیارو، نبی علیہ السلام فرمائی فقد افلح وانجح، دا انسان خلاص تی، دا انسان کامیاب دے پا آخرت. بیا فرمائی وان فسدت، کچرت زما امتی د قیامت په ورځ باندې په منز کې فساد کمای ورانای لگا څنګه چې ما وتانه پکې ډیر کرته با راغلی جامو کې وقت کې کچرت په منز کې فساد او کمای او بشایو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي فقد خاب وخسر، نبی علیہ السلام فرمایي قیامت په ورځ باندې دا انسان د ټولو نه لوی تاوانی دی. دا د منز اهمیت. او بیا الحمدلله چې حضور مبارک دا خبره دلته سٹاپ کړي نه ده، حدیث یې مخ کې بوله دی. او بیا څه فرمایلی دي ابو داود ترمذی وګورئ چې خدای پاک جل جلاله با قیامت په ورځ باندې ملائکو فرشتو ته وایي چې د کوم انسان په منځ کې کمای بشي پکې فرشتو ته به وایي چې دغه انسان نوافل وګوره چې نوافل یې شته که نشته، که نوافل یې وي رب ورته فرمایي دا نوافل یې ماته نن په فرض باندې قبول دي، باغې کې حساب. دا حدیث د ابو داود دی، دا حدیث د ترمذی دی، دا حدیث د مسند احمد دی، دا حدیث د مشکات دی. دا کم از کم نوافل دی، نوافل نه څوک لاندې نشي راغورځولی. که چرته نوافل یې نن هغه نوافل باندې په منځ کې کمی نو پته لګي چې په نفل باندې د انسان په منځ کې رب لا یزال کمای پورا کړی دی. ان شاء الله تعالی زما او ستا کمای بم الله تعالی په دغه منځ باندې پورا کوي. دا حدیث په دې کې هیڅ خبره نشته. بیا هم زه دا خبره کوم چې چا زړی وې کړی کني مې کړی خدا وی چې بد مور ته غلط څنګه چې موږ نه د اثبات لپاره دلایل غواړي لکه ما درته وی موقف مارته واضح کا خبره باندې ما پوي کړی چې دومره حد پورې موږ منو په دینیت باندې موږ کړو احتیاط په بنیاد باندې چې دا کمایم پوره شي او ورته مو چې هیڅ لازم یې نه غړو لګ هغه خلکو نن بیا پښتنه وکړي چې څوک یې منع کړ بس تاسو په خپل باندې خالی چې دا نشته. ځکه دا یاد لرئ البدائع والصنائع دا د دوی کتاب هم دی، صرف د زموږ نه دی، دوی سره هم په مکتبو کې پروت دی. په هغې کې یو روایت دی علی شیر خدا رضی الله عنه حضور مبارک څه فرمایي انا مدینة العلم وعلی بابها. حیدر کرار څومره لوی شخصیت په صحابو کې چې د هغه محبت د مؤمن او د منافق په منځ کې تمیز راولي. علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په دور خلافت کې البدائع والصنائع وګوره د مبارک عیدګاه لراغی او دا یاد لرئ په عیدګاه کې د اختر د منځ نه مخکې په عیدګاه کې نفل کړل دا بالاتفاق مکروه دي، بالاتفاق منوی مکروه دي، په دې کې هیڅ اختلاف نشته. خو چې علی شیر خدا مبارک راغی او د اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې څه اعرابیان بانډچیان هغوی به دومره نه پوهېده هغه یې چې دی په نفلو باندې ولیده نو خلکو ورته ووي چې ته خو امیر المؤمنین بادشاہ وقت او باب د علم دروازه د علم څومره لوی دا ته منع کړه دا څلور کسان پنځه کسان په عیدګاه کې دا مونځ کنه دا خو مکروه دي. د مبارک ورته فرمایي چې پرېږده چې سر ته ورسي دا منځ دی منځ چرته په دې آیات کې قیامت په ورځ باندې زرا نشمه ګوره څومره احتیاط کا حالانکه په اتفاق مکروه منځ دی چې الله فرمایي ابو جهل په بابت کې فرمایي ارایت الذی ینها یا رسول الله مبارکه دغه سړی ته د فکر دی چې خلک منځ نه منع کوي دا منحوس عبدا اذا صلى کلم چې څوک منځ کنو دی منع کوي چې میکړه یا په منځ کې خلل اچي زړو لتر توري غلط سوچونه فکرونه په ذهن چرته زم قیامت په ورځ باندې دغه آیات لاندې رانه شمه چې دا کسان زمانه کړم ماتم پته ده چې مکروه دی دا منځ خو کما منع ک خدای پاک جل جلاله برته فرمایي چې ها تام زما عبادت نه خلق منع کړی دي زه نشم منع کوله پرې چې دا منځ سر ته ورسي نو دا خو بالکل مستحب عمل دی
دینه تاسو خلق ولې منع کوي او که څوک احتیاط په بنیاد باندې که چې څه کمای به شي په منځو عبادت کې هله د خدای پاک ته مونږ تر امید دی الله تعالی به قبول کا. امام مالک رحمت الله تعالی علیه په خپل وخت کې څومره لوی صاحب دی د مذهب خاوند دی. هغه راغی خپل جماعت لراغی او دا د مازیګر د مونځ نه بعد ټیمو هغه به د ماښام مونځ د پاره په وخت باندې راته ډوکای ماشوم په مسجد کې دی. امام مالک رحمت الله تعالی علیه چرندنه واد د مازیګر مونځ یې کړو بعد العصر دام یاد لري پس د مازیګر نه مخکې د ماښام نه په اتفاق د علماو باندې نفل مکروه دی. په حدیث کې دینه من راغلی په حدیث کې من راغلی نفل نه دی جایز. امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمایي ز مسجد لرالم چې ماشوم راته وی چې امام مالک صرف تحیت المسجد نفل وکړه تو خو اسه کې ناسلی مونږ ته یې چې تحیت المسجد تیم وکړه. امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما ته پته و چې دا خو نفل دی او نفل خو بعد العصر مکروه دی. وی چې زبیام ادرې د مغه 2 رکعات مونږ ما وک وی چې دا آیات را تر آیات شو چې الله فرمایي چرته کې و اذا قیل لهم اركعوا لا يركعون. الله فرمایي چې کله دغه منافقانو ته ویلې شي چې مونږ وکړي لا يركعون دوی مونږ نه کوي نو چرته زم په دې کې را نشم ماته یم وی چې منځ وکړم نو زم په نکړم زبم په دوی ودرېدا او بعد العصر ی 2 رکعات منځ کو سر ته ورساو. لہذا دا دومره لوی خلق امام مالک رحمت الله تعالی علیه مونږ خو زدایم چې په جنت کې په جنت البقیع کې چې څنګه ور داخل شي پروت ته مبارک خو زه هم چې هغه جهنم لذي مونږ مر سره لاړ شو هیڅ خبره را بیا بس چې هغه خلق مو خدای پاک جهنم لبوزي دومره لوی خلق د حضور مبارک وطن نه په ټول عمر باندې په دینیت باندې نه وتلای چې چرته د حضور مبارک د وطن نه بهر مال مرګ را نشي. دومره محبت یې د نبی علیہ السلام خاورې سره دا ټول. لہذا کم از کم تاسو څوک معنا کوي ما مې کړی خو څوک معنا کوي ما زما امید دی چې څومره کسان دلته موجود یې یو فرد به ان شاء الله تعالی نه ځي چې چا ډېر څه کار دی په دغه مونځ کې ان شاء الله تعالی مونږ به کوو خو په نره باندې به کوو او خدای پاک د ثواب امید او طلبګار یو ان شاء الله الله به ثواب راکړي او چې دا جمعې مونځ وشي بیا یارته طریقہ په سپیکر باندې خایمه اوس وخت پوره دی. خدای پاک جل جلاله دا مونږ له توفیق راکاو. دا ډیره ښه خبره ده چې مونږ له جمعې مونځ نه بعد د سجدو د رکوګانو چاله چې خدای پاک د رکوع د سجدې توفیق نور کوي دا خدای پاک ځان ته خوښ نه ښه او مونږ الحمدلله چې مونږ له توفیق راکاو والله مونږ خدای پاک ځان ته په سجده باندې په قیام ودرېدل ما او تا یو خوښ یو چې دا راته ودرېږي الحمدلله مونږ الله تعالی ته ودرېږو. او اخر کې دا خبره اعلان ورته کوم چې اختر مونږ چې څومره کسان دلته کوي راځي به نو ان شاء الله که بل جمعه پکې چون کې راځي نه عید الفطر ان شاء الله یا د جمعرات پورز یا د بت پورز باندې وي مخکې بګورو حالات ته چې میاشت کتل کېږي یا نه کتل کېږي خو 7:45 بجې باندې بدلته ادا کوي ان شاء الله پاو کم 9 بجې باندې ان شاء الله تعالی دغه جامع مسجد شیخ جنید بابا رحمت الله تعالی علیه کې بادا کوي زب په خپل باندې ان شاء الله حاضری ورته کوم. څومره کسان راځي په وخت باندې راشي چې هغه څه خبري دا غورځي فضایلی چې هغه نم خبر شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو ځل رسول الله مبارک باندې درود پاک